بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ومن اعتكف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. څوک چې هم اعتکاف وکي نو الله جل جلاله داغه مخینی ټول ګناهونه معاف کوي د خالص د الله د پاره یا دغه شان د ثواب په نیت باندې اعتکاف وکي داغه ټول ګناهونه الله معاف کوي. بل حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې اعتکاف کوونکې د ګناه نه په اعتکاف کې بچي او د لپاره الله جل جلاله دومره اجر او ثواب جاری وساتي جاری لکه څومره چې یو سړی نیکی کوي هغه جاری هغه عمره ثواب د هم جاری. مطلب دا شو چې مثلا دی خو په اعتکاف کې رابند شو د بهر با چا سر به خیر ښېګړه کوله چا د مور خدمت به یې کو په هغې به اجر و ثواب یا بهر چا سره پانډو کې اوچت کړی په هغې اجر و ثواب. لیکن دې دلته اعتکاف کې پابند شو دا 10 ورځې نو په دې کې دله الله دومره اجر ورکوي دې دلته ناست دی لیکن په مفت کې ولا الله اجر د هغې اجر و ثواب ولا هم ورکوي چې د به بهر کومې نیکۍ کولې د هغې اجر و ثواب ګویا کې په اعتکاف کې ولا هم الله ورکوي. اعتکاف په معنا د پاتې کېدو سره راځي یو شذیز معنی لیکن شریعت کې څه ویلی شي یو د فقه تعریف کړی دی چې یاره داسې یوازې پاتې کېدل په جماعت کې سم معین مدت دغه 10 ورځې تقریبا اخري عشرې او مسجد کې کېناستل په عبادت په نیت سره او په دې حال کې چې د روزهداري د عبادت په نیت جماعت کې کېناستل په حالت د روزه کې دې ته اعتکاف ویل شي. او یو تصوف والوي و خپل زړه د دنیا نه لرکول فارغول او صرف خپل یو الله سره تعلق جوړولو ته دې ته اعتکاف ویل شي. بیا اعتکاف چې دی دغه د دې خو ډېر اجر و ثواب دی. بل حدیث کې رم راځي چې وایي چا چې هم اعتکاف دا 10 ورځې وکړي د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب به الله ورکوي دې انسان له. خو د دې دپاره شرایط دي اعتکاف دپاره اعتکاف چې مونږ کوو نو په کوم مسجد کې کوو د هغې کې اولنۍ خبره دا چې دغه جومات کې به 15 منځونه خامخه کېږي یعنی مطلب څه دی کې 3 منځونه کېږي نو هلته اعتکاف کېدل کول جایز نه دی. بل دا چې مونږ اعتکاف نیت به کوو کوم ځای جومات ته کله لاړ شو نو لکه د آخري عشرې دپاره مونږ کینو نو هغې نیت کول لازم دی. بله مسله دا ده چې یاره بل د اعتکاف دپاره شرط دا ده چې یاره مثلا که زنانه اعتکاف کوي کور کې نو هغه به د بیماریانو نه کوم چې د حیض وغیره نفاسي د هغې نه به پاکوي. بل دا اعتکاف دپاره دا شرط نه دی چې یاره نابالغې یا ښځه ده بلکې ښځه هم کولی شي او دغه شانې نابالغ بچې هم کولی شي خو چې سمجداري. زنانو طریقه دا ده چې په کور کې په کوم ځای کې اکثر زمونږ په کور کې د یو کمره مختص کړي په هغې کې ټول مشترکه لمونځ کوو یو مسجد ورته مونږ وایو نو هغه ځای کې غوره دا ده زنانه په هغلته کښېني خپل حال باندې په کور کې چې کوم ځای د مانځه دپاره غوره ده. خو که دغه ځای اوس د هغې دپاره مانځه دپاره ځای نه نو په کور کې چې کوم ځای ځان دپاره مختص کړي نو هلته دې د اعتکاف نیت وکړي او کښېني دي او خپل ذکر و اذکار او په دې کې د مشغول شي. نیت دې کې دا نه ده چې یاره بس دا به کمره کې بندیوانه ناست دي دا به خبرې نه کوي خبرې هم جایز دي دې دپاره خپل ذکر و اذکار د نیت په اعتکاف باندې چې کېږي د عایشه رضی الله اعتکاف کړی دی دغه شانې ازواج مطهرات هغوی اعتکاف کړی دی. بله خبره دا ده چې یاره اعتکاف په 3 قسمه دی. یو واجب اعتکاف دی یو سنت کفایه سنت مؤکده کفایه یو دا اعتکاف دی یو مستحب اعتکاف دی. نظر دا دی چې یو سړی نیت وکړي یاره زما فلانکې کار وشو زه به اعتکاف کومه صحیح ده یو خو دا خو په ده من واجب شو. د اعتکاف دپاره دا لازم ده چې دی به روژه نیسي اعتکاف بغیر د روژې نه نه کېږي. البته مستحب جدا ده خبره کوم یو خو دغه نیت شو چې یاره ستا ته وایي زما یو کار د فلانکې کار وشو زه به اعتکاف کومه یو خبره خو دا شو دې دپاره اعتکاف
هغه په دا باندې واجب شو. یو د سنت مؤکده کفایه، مطلب یو سنت طریقه ده او چې دا اعتکاف کوي کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دی، نو په دې کې دا خبره ده چې دا فرض کفایه ده، مطلب د محلې نه څه افراد وکړو نو د ټولو ذمه هغه بری ده. اوس که هېچا ونه کړو نو ټول په دې وبال کې اخته، یعنی ټول په دې ګناه کې راغلل. یعنی یو کس هم په اعتکاف کې کینی په جماعت کې نو ټولو محله هغه په د ټولو غاړه په ازادېږي. بله خبره دا ده چې یاره سنت مؤکده اعتکاف څه ته ویلی شي؟ هغه 10 ورځې دغه د په شلم، یعنی کومه شلمه روژه چې مونږ ونیسو د هغې چې 21 ماښام راځي، نو د دغې ماښام د نور پرېوتو نه مخکې کېناستل، تقریبا 15 منټ مخکې د نور د پرېوتو نه مخکې جومات ته راتلل او د اعتکاف په نیت باندې اعتکاف نیت وکړي او دغې نه مخکې داخلېدل، بس دې ته اعتکاف ویلي. دغه وخت نه به اصل کې مسنون اعتکاف د دغې وخت نه شروع کېږي. اوس که یو کس چېرته اراده وشي او سبا له اعتکاف څه کېني په 21 منې، نو یو ورځ چې قضا شو د هغې به قضا راګرځي او نور بیا اعتکاف کې گنجایش ته کېږي، بیا هم کېږي. بله مسله دا ده، یو مستحب اعتکاف دی. مستحب دا دی اوس چې مونږ جماعت ته راځو، یا سړی جماعت ته راشي نو نیت وکړي چې نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، زما اعتکاف نیت دی چې څو ورځې جماعت کې، دا مونږ نیت وکړو. او حدیث کې دغه شته چې کله به هم د بزرګانو خپل اړه ورانو اللهم افتح لي ابواب رحمتک، دا به هم د دې سره به دا نیت وکړو. نو د دې مطلب به دا شي چې مونږ جماعت ته راشو، جماعت کې خوراک جایز نه دی، وده کېده جایز نه دي، اس په دې جماعت کې یا مثلا 40 قدمي جایز نه ده، خو لیکن که ته راغلې تا نیت د اعتکاف وکړو نو په دې کې ستا دپاره خوراک گنجایش هم وشو، یا دغه شانې په دې کې ته وده کېږي نو د هغې گنجایش هم وشو. ځکه جماعت خو د وده کېدو ځای یا دې کې د خوراک ځای دا جایز نه دي، خو لیکن چې ته کله نیت دې وکړو نو تا ته دا جایز کېږي. بله مسله دا ده چې یاره او د دې حکمت دا دی چې یاره حکمت یې دا دی، یو خو سړی د غلطو خلکو د صحبت نه لري شي، یوازې والي ته راشي، صرف الله سره تعلق جوړ شي. چې د خلکو یعنی د اوس غلط ملګري سره ملګری شوی نو د هغې نه وبچ شي، جومات کې نیک خلک وي، تهجد ګزاري، مونځ ګزاري، د هغوی سره ملګرتیا یې ښه اختیار کړه. اوس غلط صحبت یې د اختیار کړه نو هغې به زه ګمراه کېدو خرابېدو به، لیکن جومات ته راغې د دې جومات اثر به باندې دی به نیک شي. بله دغه دا چې یاره یو خیالات د نه په اکثر ذهن کې خیالاتي غلط سوچونه بل څه او جماعت ته راشي دا محفوظ شي. بل حکمت دا دی چې یو انسان په دې ګناهونه بچي. جماعت کې ناسي بهر چې دی نظر ټول نه غټ ګناه دی، موږ ټول په دې کې اخته یو. بهر چې اوس زموږ د نظري بالکل حالت کې دا د تمام ګناهونو جړله زه ورته وایم چې صحیح ده. نو نظر حفاظت شو، غیبت، بهر حال حسد او چا سره بل څه روانې کول، دا ټول بیا نو خو د هغې نه جومات ته چې راشي بچ شي. بله خبره دا چې په دې کې هر وخت په عبادت کې سړی مشغولي، هر وخت یې جومات کې د دې مطلب دا زه بس فلانکي که راځم صرف د هغه خدمت به کوم، نو دا د الله کور د خدمت خو دلته تعظیما اشاره ده. خو چې دلته راشم زه صرف د خپل رب سره تعلق جوړم، د الله سره ما د دنیا نه پرې لر کړئ او زه خپل صرف الله سره خپل تعلق جوړم د دې په نیت باندې. بله خبره دا ده چې یاره دې کې یو څو مسایل دي، د اعتکاف مسایل دي. یو مسله دا ده چې یاره اوس چې د بل زموږ محله کې د اکثر بهر کسان راشي یا په یو محله کې د بهر کسان راشي نه اعتکاف ته کېني نو جایز دی، والا اعتکاف کېږي، ثواب به ورته میلاویږي. بلکې دا هم ده چې د محلې ذمهداري هم پرې ختمیږي په دې باندې چې بهر یو کس راشي په اعتکاف کې کېني. بله خبره دا ده چې یاره په اعتکاف دپاره ځان دپاره چې نیت وکړو مونږ راشو نو هغې دپاره سازرې لګول هم جایز دي. نبي اسلام نه ثابت دي ځان دپاره به چټایي وغیره هغې به ولګولي، وړې کمرې به جوړې کړي او په هغې کې به خپل خلوت دا به کوو. حتی د نبي اسلام اعتکاف خو به څه عجیبه و. نبی علیه السلام بیبي به راغله، نبی علیه الصلاة والسلام به د مسجد په دروازه باندې ودرېدو، قدمونه به یې دننه خپل سر به یې د بهر کو، هغې به له خپل سر ووینځو، هغې به له سر ووینځو. نبی علیه الصلاة والسلام به بهر د اعتکاف نه وتو. دا نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره بیبي راغلې وه، نو چې راغله نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ناسو په اعتکاف دوران کې 2 صحابه داسې تیر شو. نبی علیه الصلاة والسلام فورا صحابو ته آواز وکړ دې خوا راشئ. چې دې خوا راشه صحابه راغلل، نبی علیه الصلاة والسلام ویل تاسو ته پته چې دا ستاسو مور ده، دا زما بیبي ده.
یا د الله سمون خو به تا باندې څه دا غلط ګمان نه دی کړی چې تاسو دا بل څوک به وي نه وي شیطان دې سړي زړه ته خبره ورځي ستاسو دا ګمان چې پیغمبر سره پردی دا چېرته ناشنا زنانه ده نو د دې وجې نه بد ګمان نه ځان ساتل پکار دي نو دغه په اعتکاف په دوران کې دا خبره شوې او بله خبره دا چې یاره دغه شان به اعتکاف ته راشو نو د هغې د بجلي استعمال هغه مناسب جایز ده دغه شان د هغې په جومات کې خبرې کول د ضرورت خبرې کول جایز دي وایي جومات کې چپ پاتې کېدل هم مکروه تحریمي دي ها البته خو یو خو به راشو مونږ مانځه راشو ذکر او اذکار کو خو لکه اعتکاف والا اکثر خلک وایي یاره په اعتکاف کې به خبرې نه کوي بس چپ به پاتې کېږي خبرې هم نه کوي نو بلکې ذکر او اذکار تلاوت به هم که خو ضرورت خبرې بالکل جایز دي خبرې کولی شي په جومات په احاطه کې دنده اکثر مونږ د اودسخانو له لاړ شو په اعتکاف ته ناست یو بیا اکثر د اودسخانې سره و چې دومره ودرېدي چې یاره تولیه راواخلې ځان واچوي دا به هم نه کوي بلکې حتی کې علما فرمایي چې ستا د غسل ضرورت هم راشي نو ته په جومات کې دنده یو غټ شی به ودخ کې په هغې باندې ځان خپل غسل وغیره آبه کوي لکه بهر ته به هم کوشش به نه کوي چې ووځي بله مسله دا ده چې یاره و اعتکاف دومره خیال ساتئ چې غیر معتکف د اعتکاف سره به ډوډۍ هم نه خوري ځکه د دپاره خو اعتکاف دپاره خو څوک چې ناست دی هغه دپاره خو جایز ده خو لیکن بهر یو کس راشي هغه سره ډوډۍ خوري هغه دپاره جومات کې جایز نه ده که نه نو هغه دپاره جایز ده او شریعت اجازه ورکړه هغه دپاره جایز نه وایي بالکل وایي دا هم خلاف اولا ده د سره ډوډۍ به هم نه خوري ځکه چې د خلاف ده د شریعت نه خلاف خبره ده بل نه چې یو روز اکثر عذر داسې عذر راشي شدید نو هغې دپاره که څوک ووتو نو بیا به د هغې ورځ قضا راګرځوي واپس به راځي جومات ته او یو ورځ بیا به قضا راګرځوي د روژې البته که اوس مثلا د طاقت نو 10 ورځې روژې به هم نیسي او 10 ورځې په جومات کې باید کړي که دا نه نو کوم څو ورځې چې د اعتکاف خراب کو نو د هغې ورځ به بیا قضا راګرځوي به د من لازم نه واجب ده نو دی واپس راځي جومات کې به یوه روژه ونیسي او یو ورځ به اعتکاف د ماښام نه پس شروع کړي بله خبره دا ده چې یاره څوک مثلا یا په هیره باندې وځي یا بل څه مسله ده چې په هیره باندې یا د خپل اسې د چا د خبرو دپاره وځي نو دغه هم جایز نه دی په دې سره اعتکاف ماتېږي نو د دې اعتکاف خلاصه دا شوه اعتکاف خلاصه دا شوه چې یاره په دې کې مونږ ذکر ښې خبرې مطالعه واعظ و نصیحت د اشراق د منځونو د دې خیال ساتو په دې کې او دې کې وایي دا خبره هم ناجایز نه اصل څوک اعتکاف ته کښېني موبایل استعمال بالکل ناجایز بیا راشي دلته تجارتي هلکه پلانکې کار کوو دا چل کوو هغه شی خرڅو وغیره نو دا خو په جومات کې سور بالکل ناجایز دی و حدیث کې راځي په جومات ته انسان چې راشي که نه او دنیایي خبرې شروع کړي دنیایي جایز دي دنیایي خبرې فرشتې وایي ای د الله ولي چپ شه وایي دی چې بیا نه خاموش کېږي فرشتې ورته وایي ای د الله دشمنه چپ شه وایي چې بیا نه خاموش کېږي وایي په تا دې د الله لعنت چپ شه نو چې دی وایي جومات نه وځي په ده لعنت ورېږي او که په ده باندې رحمت ورېږي د دې وجې نه اعتکاف خلاصه ده چې یاره سړی مونږ راشو او په دې کې بس یکسویي اختیار کو الله سره تعلق په دې کې ذکر او اذکار خپل عبادت په دغه کې خپل وخت ولګو او د الله سره یو خاص یقیني ده ته د الله سره چې کوم تعلق جوړېږي کوم مزه د هغه چا محسوس کړی ده یقیني دی بیا به پرېم نه دي دغه عبادات خو د دې وجې نه کوشش وکړو چې اعتکاف له هر یو کس مونږ کوشش وکړو چې راشو او دنیا د دنیا مشغول شي دنیا لپاره مونږ څومره وخت ورکړی نو اعتکاف دپاره چې راشو دا زموږ لپاره به ډېره بهتره خبرې الله دې عمل کو توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك